اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. مخکی آیتونو کی تذکرہ د دیو چې دینا مخکی تاسو لوستل ندی کړي حکم تا تراغه نو عمل دی کړل شروع کړل دارنګه تاسو چې څه کوي تلاوت کوي کس عمل کوي الله وی موږ ته پته ده موږ په هغې باندې حاضر یو هیڅ شی د الله نه پټېږي نه په مقدار د ذرې برابر هم څه شی پټېدی نه شي. ذره سکیج که د ذرې نه وړوکی هم وي نو په دې اسمانونو او ځمکه کې د الله نه پټېدی نه شي. تقابل د انسان او د الله نه کیږي. ذرې هغه سړی په خپل ورغوي کې اخوا دېخوا کې ناسه پتې ورکش په ورغوي کې وتم بیا پته نه لګي چې شوه. الله رب العزت نه په اسمانونو او په ځمکه کې یوه ذره ورکېدی نه شي. که یو سړی دا عقیده وساتي چې څنګه الله ته د دې ذراتو پته ده د دې شګو پته ده د دې علم دی دا د الله په شمار کې دي دغسې د بل چا په شمار کې هم دي هغه د ملائکو په شمار کې وایي که د پیغمبرانو په شمار کې وایي که د اولیاء کرامو د بزرگانو په شمار کې وایي د هر چا په شمار کې کوي نو دا سړی په دې باندې مشرک کیږي. ولې دا خو علم د الله دی ذره ذره الله ته معلومه ده بل چاته نه ده معلومه. د اسمان نو د ځمکې د ذرې خو الله ته معلومات دي بلې چاته معلومات نشتی. نو که څوک د الله نه سوا د بل چا په باره کې دا یقین وساتي چې پلانکې پیر سے هم په دې باندې خبر دی هغه دا شګې په شمار کې دي نو په دې باندې دا سړی مشرک کېږي کافر کېږي په د ایمان په خلاصېږي نه. دا بعضې خبرې چې دا کم چې د الله خصوصیت دی د الله سره د مخلوق چې کم خصوصیات دي هغه د هغې سره اولیاء کرام به یې ډېر غټ خلک دی پیغمبران به یې ډېر غټ خلک دی لیکن د الله درجې ته نه رسی. درجه د الله ده الله په هر څه باندې پوهه دی په هر څه باندې عالم دی د غیب و علم د الله سره دی. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین خبره کوله. نو څوک د اولیاء کرام مبارکې دا بعضې غلطې عقیدې که ساتي نو دا به غلط کوي دا به د هغې غلطي. اولیاء کرام څوک دي نو د هغې تعارف کوي مختصر. دا الله دوستان اولیاء کرام هغه کسان دي الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان راوړل او تقوا اختیار کړل
دغه اولیاء کرام دي. ولی به یسو چې ایمان به راوړی او د هغه کړه وړه بسي هغه به د قرآن او سنت مطابقي. وکانو یتقون تقوا به پکې پرهیزګاری به پکې د کم شینه چې الله منع کړل دا غنه به منع کیږي، کم یو شی چې الله حکم کړل هغه به کوي. د پیغمبر په طریقه باندې به خپل ژوند تیری، نو دا ولی دی، دا بزرگ دی، دا نیک سړی دی، دا متقی دی. نو بیا دغه متقیان خلک چې د هغه آخري خبرم ذکر کوي د قیامت، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو چې د الله دوستان دی اولیاء کرام دی نو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون په هغه غټه ورځ باندې قیامت په ورځ باندې نه به پیری نه به غمجن کیږي. خو شرط ولدا ده الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان او تقوا. نو لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، د دې دپاره به زیری د جنت په دې ژوند دنیوي کې هم په آخرت کې هم. لا تبدیل لکلمات الله، الله چې کومه فیصله کړله د هغې څوک بدلونکی نشتی، د هغې بدلیدل نشتی. ذالک هو الفوز العظیم، چا چې دا خبره ومنله دا عقیده وساتله دا لویه کامیابي ده. وسوی ولا یحزنک قولهم، خلق بلیگیای اعتراضونه بکئی، څوک به سوی څوک به سوی وی با ان العزة لله جميعا. څوک بلیگیای غلطی به وی، څوک به سپک وی، څوک به کنزل کئی، سچی کئی با په دغه سپکو سپورو باندې ته سپکېږې نه، په دغه کنزلو باندې ته سپکېږې نه. ولی عزت خود الله په لاس کې دی، عزتونه ټول د الله په لاس کې دي، چاله غواړي وری کی. نو عزت هغه د الله سره دی، د الله د رسول سره دی. الله عزتمند دی، د الله رسول عزتمند دی. نو څوک چې د الله په حکم باندې د پیغمبر په طریقه روان شو نو عزتونه د هغې سره دي، هغه عزتمند خلق دی. نو تذکره کوي بیا د دې چې د الله په اختیار کې دي هغه څه چې آسمانونو کې ځمکه کې دي، هغه څوک چې د الله چې په آسمانونو کې په ځمکه کې دي دا ټول هر څه د الله دي، هر څوک د الله دي، اختیارات د الله دي. که څوک دا وایي چې اختیار د بل چا دی، که څوک دا وایي زما اختیار زما خپل دی، نو دی دروغ وایي. دی به هسې لاس به اشاره به کوي چې زم څوک یم، مټه به ښکاره کوي، مټه به چوتوي زما طاقت دی، وایي به طاقت د الله دی. ان لله من فی السماوات و من فی الارض، الله اختیاراتو کی. اوس په دنیا کې خلق دي، بعض خلق داسې دي چې هغه په نورو پسې روان دي، په انسانانو پسې روان دي، په اولیاء کرامو پسې روان دي. وایي دا زمونږ سره څه کولی شي، زمونږ خبره پیش کولی شي، زمونږ سفارش کولی شي. الله وایي دا څوک چې په چا پسې روان دي، په دغه اولیاء کرامو پسې روان دي، دی د هغې خبرم نه مني. دا څوک چې ځان ته موریدان وایي دی دا خپل پیر خبره نه مني. دی چې څوک چې ځان ته شاګردان وایي دی د خپل استاد خبره نه مني. عام طور باندې دغسې ده. نن یو سړي ته پوښتنه کې په یو ځای کې بناسي، یو قبر ته بناسي، د هغې منجوري به کوي او د هغې قبر کې چې څوک پروت دی نو هغه به ډېر نیک سړی، نو هغې قبر والا دغه ویلي اوسه چې زما په قبر بناسي، زما منجوري به کوئ، خلک به راځي دلته کې نذرانې شکرانې به پیش کوي، هغه به خورئ. هغه خو دا نه ویلې زما قبر به پوخ کوي، زما قبر به دنګ کوي، زما په قبر به عمارت جوړ کوي، دا خو هغه نه ویلي. هغه خو دا نه ویلې چې تاسو به راځئ زما قبر باندې نذرانې شکرانې به غورځوئ،
دای نو ویلی چې زما د قبر نه به چاپېره چورلی، دای نو ویلی چې راځئ به زما په قبر باندې به خوردیږ دی، او بیا به وړئ او ځان له به خورئ. دا خلق لګیا دي څه کوي. الله وایي دا خلق چې دي د هغې اولیاء کرامو او بزرګانو چې کوم دې قبرونو کې پراته دي د هغې خبره نه مني. ان یتبعون الا الظن، دا خلق تابعداري نه کوي مگر د خپل ګمان. و ان هم الا یخرصون، او نه دي مگر اټکل مار، اټکل پسې روان دي. ورپسې دلایل په توحید باندې پیش کړي، د دې خبر هم رد شرک هم کوي. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، خلق وی الله ځان نازولې نیولې، نائب نیولې. الله وی سبحانه، الله د پاره پاکی ده، د الله سره څوک شریک نشته، حصداري نشتی. د الله په اختیار کې دي هغه څه چې اسمانونو کې ځمکه کې دي، د الله ملک دی. نو ولد کم ځای نه راغی. الله غنی ذات دی، بے حاجت ذات دی، بے پروا ذات دی، د چاته ضرورت نشتی. ستاسو سره په دې باندې څه دلیل شتی؟ نشتی. ان عندکم من سلطان بهذا، نشتی د سره. آیا وای تاسو په الله باندې چې پوهیږئ پینا؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نو څوک چې په الله درو وای کامیابې دی نشي، دنیا دا تیره بشي، ورګرځېدلی هلته کې الله مخې ته تله دي، الله به سخت عذاب درکوي. آیت تذکره کوي ولا يحزنك قولهم، نه دې غمجن کوي تا لرا ویناګانې د دې خبرې. خلق بلګیای خبرې به کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبره د دې دام وا، چاوی شاعر دی، چاوی لیونی دی، چاوی صدی چا سوی دا کاهن او ترویتی او ساحر او دا ټول لقبونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور کړی شي دي. دام ویلې شوي دي چې دی خو نارینه اولادې نشتی، نو چې کله دی مړ شو خبره به خلاصه شي. الله لا يحزنك قولهم، د دې په خبره باندې خفه کېږه مه، نه دې غم جن کوي تعالی را خبرې د دې. ان العزة لله جميعا، یقینا عزت ټول د الله په اختیار کې دی. هو السمیع العلیم، الله دی اورېدونکی پوهه. عزتونه ټول د الله په لاس کې دي. الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض، خبردار یقینا د الله په اختیار کې دي هغه څه چې اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، او تابعداري نه کوي هغه کسان چې رابري د الله نه سوا نور شرکا ولرا. دسو تابعداري نه کوي، دی د حق تابعدار نه دي، دی د الله د دین تابعدار نه دي، دی د خپل شرکا او تابعدار نه دي. يتبعون الا الظن، داخله تابعداري نه کوي مگر د ګمان. وانهم الا يخرصون، نه دي مگر اٹکل مار، اٹکل پسې روان دي، پتو خبرې کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله غزاد ته چې ګرځولې تاسو د پاره، ګرځولې د تاسو د پاره شپه د پاره دی چې تاسو آرام حاصل کړئ، پدې کې تاسو به آرام وکړئ. شپه د آرام د پاره، والنهار مبصرا، او ورځ چې دا د لیدو د پاره رڼا والا ده، چې بده کې تاسو وګرځئ راو ګرځئ، وې نه پکې حالات پکې وې نه، نو ته کې تاسو ځان لا سکار کسب مو کوي، ځان لا معاش، ځان لا پکې س وګټئ، سب پکې دنیا وګټئ، نو سب پکې دین مو وګټئ. جعل لكم الليل لتسكنوا، شپې ګرځول تاسو د پاره چې تاسو پکې آرام وکړئ. خلکو ځان باندې ور اسکور کړوي، کولې شپه غلو بزامه ور اسکور کړه، نه بګي لګیا دي ګرځي بګي غلاګانې بګي کوي. او دغه شپه چې دانو دا دې د پاره چې ته پکې آرام وکا، دا شپه دې د پاره وا چې ته پکې پټ ودرېږه، الله تعالی الله بندگی وکا. دې الله بندگی نه کوي،
الله ته نه ودرېږي، نه الله خلاف کوي، بل مسلمان ته تکلیف رسي، ضرر رسي. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره یسمعون چې هغه اوري قبلی او نو خبره ومنه، خبره قبوله کا، خبره منل پکار دي نو قبلول پکار دي، دې سګې دي نه مني. کم چې الله حکم دی د پیغمبر طریقه د ناغه نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ماستن نرستو بیا د قصه گوئی نه منع کړله، قصې مه کوئ، د دین خبرې کولی شي وکړه، نشي کولی نو بس د سمل او د کېږه، د نازې قصې به کوي، اوس فضول به لګیا فضول قصې. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، دا خلق وی اللہ نیولی سالا نائب نازولی زوی، سبحانه پاک دی اللہ دا نازولی نا دا زوینا، دا نازولی نا دا زوینا دا ولدنا دا نائبنا. اللہ سوک نائب نشتی. هو الغنی یو آغا اللہ چی دے آغا غنی ذات تے، بے حاجت ذات تے، دا آغا چاہ نائب تا ضرورت نشتی، چاہ اللہ بچہ تزین اخپل نائب با مقرر کئی، نا نائب نشتی. بعض خلق کوئی خلیفہ دا لفظ کے کلوئی دا مانا دا نائب باندے، دا انسان چیئے دا اللہ دا اللہ نائب دے ہوئی، نو کہ نائب پا دے بانے ہوئی چیئے دا اللہ لرکی گیا دا اللہ پا دے بانے دے راضی دے کار کئی، دا بیا دا کفر خبر دا. او که نائب دا ہوئی چې الله رب العزت دا طرفنا دتا خبر ویلے کی گیا او دا خبر رسی خلقو تا بیا صحیح دا. لیکن په خبر کې په یو ټکی کې چې دو معنی جوړیږي، یو غلط جوړیږي یو صحیح جوړیږي، نو هغه معنی هغه لفظ مو آیا، خلق پم خبر کیږي په دغه خبره باندې چې هغه کې ایهامي ناغي باندې سره خپه شي، لکه دې خبرې ولیکه نه زما مقصد دا نه و، زما مقصد داو، هغه وضاحت بیا کوي خبره دغه نه وزي نه مخلوق د پاره دغه سي ټکي دغه سي لفظ مې استعمال هو چې دا نائب د الله دی. هو الغنی یو الله غنی ذات ته، بے حاجت ذات ته، بے پروا ذات ته، هیڅ چاته ضرورت نشته، نه نائب ته ضرورت شته، نه زوی ته ضرورت شته، نه نازول ته ضرورت شته. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا اللہ پہ اختیار کی، دا اللہ پہ ملک کی دی، آغا سچ آسمان نو کی دی، آج بزمگہ کی دی. ان عندکم من سلطان بہذا، نشتے استاذ سرس دلیل پہ دے بانے، اتقولون اللہ ما لا تعلمون، وائے تاسو پہ اللہ بانے، آیا وائے تاسو پہ اللہ بانے ما لا تعلمون، آج پوئے گئے پینا. دا اللہ پہ دا اللہ ملک دے، ہر صدا دے دنیا کی چی صدی، اسمانوں کی چی صدی، پدیز مکہ کی چی صدی، دا ٹول دا اللہ دی. بدے کہ اشارہ دیتا ہم کہی چی نا اللہ رب العزت سرا سوک شریک نشتے، نا اللہ سرا سوک نائب نشتے، نا اللہ سرا سوک ولد نشتے، زوئی نشتی. بولے ہر صدا اللہ ملک دے، دا غشدنوں کو پا ملکی نہ رازی. زمان یو بل قانون دے پا اصول کی وئی من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، سوک چی مالک شو دیو نیزدی رشتہ دار ناغا آٹومیٹیکلی آزادی گی، آغا بانے ملک نہ رازی، پزوی بانے ملک نہ رازی، او دا اللہ دا ٹول ہر سا دا ازمک آسمان او پدے کی جس سے دا ٹول دا اللہ دی، دا اللہ ملک دے. نو که زوی وی نو زوی بانے خود ملک نہ رازی. ان عندکم من سلطان بہذا، نشتے استاثر دلیل پدے بانے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیا وائے تاسو پا اللہ بانے آج پوئے گئے پینا. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وتوا یقینا کسان چی جوڑے پا اللہ بانے درو، لا یفلحون نشی کامیابے دے، چرے کامیاب بنشی خواہ اللہ بانے درو جوڑے. اللہ بانے چی درو جوڑے اخلا بلا بھئی پیغمبر بانے چی سوک درو جوڑے ناغوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل
من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، چا چې ما باندې دروغ وې په قسم باندې وې نو دغه سړی د ځان په جهنم کې ځای جوړ کی. دیو جن ډېر خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو بیانولو نه نقل کولو نه ځان لري ساتو. داسې نه چرته دروغ په پیغمبر باندې راشي دا پیغمبر ویلی او پیغمبر نه ویلی ځان له جهنم کې ځای جوړو. نو هر خبره پیغمبر ته منسوب کولم نه پکار، هر خبره پیغمبر ته منسوب کړي دا پیغمبر کړلا. نو چې الله باندې درو جوړې نه دی وس شي لا یفلحون نشي کامیاب دې متاع فی دنیا. دا سچ اخکاری دا سامان دې ژوند د دنیا لګا دا سکه د ژوند د دنیا کې. ثم الینا مرجعهم بیا زمون طرف ترا ګرځېدلې دې خلکو ثم نذيقهم العذاب الشدید بیا به اوسګو بری معنی عذاب سخت به ما کانوا یکفرون په سبب دې چې دې کم کفر کاو دې چې کم کفر کاو داغه په وجه باندې موږ باندې له سخت عذاب ورکو. دې سوي یو په دې کې نږدې کې دغه وې چې قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نږدې وې چې اتقولون علی الله ما لا تعلمون. نږدې دا خبر وکړه چې ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. او نو سوچ دا خبرې کوي انکار کوي د الله نه، انکار کوي د الله د آیاتونو نه، انکار کوي په الله باندې دروغ جوړي، په الله باندې هغه سوي چې پوهیږي پینا. د الله د پاره د زوی او د نازولې خبره کوي چې د الله نازول اشته د الله زوی اشته د الله چاله واقع ورکړل اختیار ورکړل. نو په دغه وجه باندې نذيقهم العذاب الشدید سخت عذاب بسکو په دې باندې پس وکانو یکفرون پس دې چې کوم کفر کاو دې ته کفر وي. ابلو نو موږ نو ویلې وما تكونوا في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. او نه ته په یو حال کې وما تتلو منه او نه لولې ته د دینا من قرآن د قرآن سلوستل ولا تعملون من عمل نه تاسو عمل کوي عمل الا كنا عليكم شهودا مگر منګ یو گواه پاغه باندې منګ یو گواه په تاسو باندې استفیزون فی کله چې تاسو ور نوځي پدې کې نتاسو په کم حالت کیي کم سچ تاسو ولې د قران کریم نه تاسو چې کم عمل کوي نو منګ یو علیکم شهودا په تاسو باندې حاضر استفیزون فی کله چې تاسو ور نوځي پاغه کې کم عمل کې چې تو ور نوځي نه الله به پويږي الله حاضر دی. وما یعزب عن ربک ان پټیږي ستا پر ربانه می مسقال ذره په مقدار د ذره برابر فلار دی پاس پس مګه کې ولا فی السمان په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ولا اکبر او نه لوړ کې د دغه نه لوی الا فی کتاب مبین مگر په کتاب کار کې. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خبردار یقینا دوستان د الله نه وی رپاغي بنه او نه باغي غم جن کیږي. الذين امنوا دا مومن اولیاء کرام سوق دي دا کسان دي چې ایمان راوړل وکانو یتقون دي تقوا اختیاري. لهم البشرى دې پار سره دې په ژوند دنیوي کې او په آخرت په آخرت کې لا تبديل لکلمات الله نشته بدلیدل د الله د کلمو د پاره ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا. ولا يحزنك قولهم ان دي غم جن کې تعالی را وینا دي ان العزت لله جميعا یقینا عزت ټول د الله په اختیار کې ده. هو السميع العليم الله دې اوریدون کې پوا. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. خبردار یقینا د الله په اختیار کې دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی چې په ځمکه کې دی. وما يتبع الذين يدعون من دون الله او تابعداري نه کوي هغه کسان چې را بلی د الله نه سوا نور لرا شرکا د خپل شرکا هم تابع نه دي. یا ما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا تابعداري نه کوي هغه کسان چې را بلی د الله نه سوا نور شرکا ولرا هغه د حق تابع نه دي د الله تابع نه دي. ایتبعون الا ظن دي تابعداري نه کوي مگر د ګمان حق پسې نه دي روان په ګمان پسې روان دي. وینهم الا یخرسون نه دي مگر اٹکل مار نه دي مگر پتک پسې روان. هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه
الله هغه ذات دی چې ګرځولې ستاسو دپاره شپه دپاره چې تاسو آرام حاصل کوئ په هغې کې، والنهار مبصرا او ورځې ګرځول الله د رڼا والا دې دپاره چې تاسو پکې معیشت وکئ. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وای دا خلک چې نیولې الله ځانله نائب، وای دا خلک چې الله نیولې ځانله نازولی، ولد نیولې زوی نیولې سبحانه، نو پاک دی الله د نازولي نه، د زوی نه، د ولد نه، د نائب نه. هو الغنی، الله غنی دی، هغه ذات غنی ذات دی، له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی، هغه چې په ځمکه کې دی. ان عندکم من سلطان بهذا، نشته ستاسو سره په دې باندې څه دلیل. ان عندکم من سلطان، نشته ستاسو سره په دې باندې هیڅ دلیل، هیڅ دلیل د سره په دې باندې نشتی چې د الله نازول شته، د الله نائب شته، د الله زوی شته، په دې باندې څه دلیل خو ستاسو سره نشتی. اتقولون، آیا وایي تاسو الله په الله باندې ما لا تعلمون، چې پوهېږئ پې نه. قل ان الذين يفترون على الله الكذب، او آیا یقینا کسان چې جوړی په الله باندې دروغ، لا یفلحون، نشي کامیابې دی. متاع فی الدنیا، دا دنیا چې دا خو سکه دا کم چې تاسو ته سم میلاویږي، دا نعمتونه دي، دا آرام و راحتونه دي، دا خو متاع فی الدنیا، دا خو سکه ده په دنیا کې. متاع فی الدنیا، دا خو لږه سب معمولی فائدې حاصلولی په دې دنیا کې. ثم الینا مرجعهم، بیا به زمونږ طرف ته راګرځېدل د دې خلکو یې. ثم نذیقهم، بیا به اوسکو په دې باندې عذاب سخت، بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دوی کم کفر کاو، دوی چې کم کفر کاو د هغې په وجه باندې دوی له به سخت عذاب ورکولی کېږي. ولې عذاب تیار شوی دی، جهنم تیار شوی دی، چا لپاره؟ کافرانو دپاره. مخکې ویلي عذاب جهنم چې تیار شوی دی، اعدت للکافرین، تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. ځي و د کافران همیشه دپاره، هغه به ورته ځي، هغه به پکي. مسلمان عاصیان ګناهګار، هغه به ورته لاړ شي څه وخت دپاره، هغه پکې یې خپله سزا به ختمه کړي، بیا به ترې راوځي. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.